الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله. یو اهمه مسله کور په مسیر سے قربانی وکي، آیا دا قربانی د ټول کور د زمنو له طرفه کافی کیږي کنه کافی کیږي؟ دا مسله په ذهن کې کیدی کچيري په یو کور کې پلار واکدار ای زمنې له پلاره پوښتنه کی او کاروبار ورته کی او پلار په ګټم خبر یي په تاوانم خبر یي یا د دوی والد صاحب له خپله لاسه خرچه زوی ته ورکوي، دا پوښتنه هم جن کړای شي چې 1000 روپۍ د چیرې لګولې د چیرې د نه دي لګولې. نو په هغه کور کې که چیرې والد صاحب ټول کنټرول یي د والد قرباني د ټولو له طرفه صحیح کیږي، او که چیرې زمن ټول خپله مخته کاروباري خلک یو پلار له کنټروله وتلي، پلار دا پوښتنه نشي جن کړای چې تا بچی څومره روپۍ وګټلې څومره دې نه وګټلې. نو په هغه صورت کې که چیرې 15 ورونه یي 15 سره مالداره یي او ټول واکداره یي کاروباري، په هغو ټولو باندې قرباني ضروري ده. ځان ته به الله تعالی درته قرباني ورکوي، په لوی عید باندې به پسونه حلالوي، لا به یې سب غوایي کې نیسي. سنن ابن ماجه کې یو حدیث ته حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اتاه رجل یو سړی راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وقال ان علیها بدنه وانا موسر بها. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې خو یو وخ غټ زناور کیږي او زه یم مالدار ولا اجدها فاشتریها، دغه منډی کې اوس غټ زناور نه پیدا کی، زه څه وکم؟ نو فامره النبي صلی الله علیه وسلم ان یبتاع 7 شیات فیذبحهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل و کنګلی زناور واخله او زی واخله او سره حلال کا. نو لدغه دا خبره معلومه شوه کچيري د سربرا قرباني د ټول کور د پاره روا وای جایز وای پر کېدلای، نو رسول کائنات صلی الله علیه وسلم به د سړی ته امر کړو چې ته یو قرباني وکړه د ټولو له طرفه سیده. الان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې و سره قرباني نه ځان ته یعنی و وزي واخلا. نو و ځان ته کړل مطلب یې دا راووتوي چې هر سړی واکدار او مالدار په هغه سړی باندې قرباني واجب ده. دغه په بل حدیث کې راځي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ راوی د اعلاء السنن کې فرمای الشات عن واحد، یو زد یو سړی له طرفه کافی کیږي. او سربرا قرباني د سربرا له طرف سربرا تسوا یو ورور 15 ورونه دي ټول مالدار دي، یو ورور یو حلال کو دا نور نو کړه حلال، نو دا یو قربانی د نورو له طرف نه صحیح کیږي، دا به دی ودی پاره. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل من کان له ساعه، کدی چا وسی د قربانی ولم یزحی او د قربانی نو کی د رب دلبار ته د پسنه کی حلال فلا یقربن مصلانا، نو هغه سړی د مو جنازګاه ته قریب نه راځي، نمانځه د عید د پاره د نه راځي. څومره غټ وعید ده. سنن ابن ماجه کې دا حدیث ده چې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم چې دومره سخت اعلان وکویا چې د چا په وس کې یا هغه قرباني نه وکړي ناس د یې یو قرباني د ټولو له طرفه کافي ده، نو هغه د بیا د عید نمانځه ته نه راځي. او دا خبره یاد وساتئ، تبعین الحقائق للزیلعي کې دا خبره لیکلې ده چې ومثل هذا الوعید لا يلحق بدرک غیر الواجب. دومره سخت وعید د الله رسول صرف په واجب باندې فرمایي چې واجب کار څوک پرېږدي دغه ځکه وعیدي. نو لهذا واجب ده په هر سړي باندې چې مالدار ځان ته به قرباني کړي.